راځي چې کله هغه وفات کېده نو هغه وصیت دا وکړ چې کله زما جنازه وړئ زما د لاسونه چې کوم د کفن نه بهر کوي چې د خلکو ته پته ولګي چې د تمامې دنیا کم فاتح او آتش تور چې کوم دی دغه نه لاړ او زما عزت مزه دغه چې کوم دی دا حیثیت د هر انسان دی څنګه چې کوم دی ته خالی لاسونه سړی انسان دنیا ته راشي دغه چې کوم دی خالی لاس به چې کوم دی د دنیا نه ځي خو به هر حال هوښیار انسان هغه دی حضور فرمایي الکیس من دان نفسه لعمل لما بعد الموت هوښیار انسان هغه دی چې به د خپل نفس را کنټرول کړ او د مرګ نه پس چې کومه غلوی ژوندګي را روانه دغه لپاره کوم خواري او محنت وکړو. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو تحصیل تخبی فضل آباد سره تړلې سیمه صادق آباد علاقه کې موجود ما جامع مسجد صادق آباد کې دلته د جمعات شهید کړی شوی واپس اپګریډ کیږي جوړیږي نوې جوړ شوی څه حده پورې خو څه کار پکې پاتې دی. د دې کلي علاقې چې څومره خلک دي کم اهلیان علاقه دي هغوی خپل وسه پورې امداد کړی باقي کار پاتې دی. نو تاسو ته به ښایو نن هم په صادق آباد کې چې یو جومات جوړیږي څه کافي کار شوی دی لږ ډېر پاتې دی. دغه دپاره به تاسو ته د چاندې اپیلې مولانا صاحب هم دی د علاقې چې کوم مشران کشران دي هغوی هم ولاړ دي خبرې به ورسره کوو چې یاره څومره کار پاتې دی مزید او تاسو ته څه وایي دغه والي صاحب موږ سره اوسئ. ډېر محترم مولانا صاحب ولاړ دی. ټولو نه اول جي ډېره مننه ستاسو د کار خیر کې موږ له هم د حصې مقرره کړه نو ستاسو ډېر شکریه ده. ډېره مهرباني چې الله مې عزت وکړه الله مې قدر وکړه چې تاسو د خپل قیمتي وخت ویسته او د الله رب ذوالجلال د دې عظیم کور په دې کار کې چې کوم دی خپله حصه تاسو چې کوم دی ادا کړله ځکه د الله پیغمبر فرمایي الدال علی الخیر کفاعله په نیکۍ باندې دلالت کوونکی داسې دی گویا کې دا نیکي ده وکړله. یعنې یو مسلمان ته تا چې کوم دی د خیر دغه دی ورته ښودنه ته وکړه د یو د خیر کار دی ورته وښودو هغه په هغې باندې عمل وکړو په هغې کې چې کوم د الله رب ذوالجلال تعالی مجر درکوي. نو الله دې ستاسو دا کاوش او دا محنت چې تاسو دلته راغلی په دې ګرمۍ کې او الله رب ذوالجلال دا ستاسو د کامیابۍ او ستاسو چې کوم دی د عمر کې چې عمر درازۍ او په مال حال کې چې کوم د برکت ذریعه د الله وګرځوي. امین امین ډېره مننه. دا راته وایي چې دا بلډینګ خو رسېدلی دی چونې هم شوي بلستر هم شوي بره کار پاتې وړاندې څوم کار چې پاتې دی راته خجي الحمدلله دا تقریبا څنګه چې تاسو دلته مخامخ داینئ دا کم کار چې وشو الحمدلله دا ټول د دې کلي د دې علاقې الحمدلله د ټولو چې کوم دی د هغوی سره په تعاون سره دا کار ته خدای پاک در سره ورسو. دا موږ چې کوم دی د یخ نه چې کوم دی دا موږ وران کړی تقریبا 3 میاشتې چې موږ د دې دغه کې چې کوم زوړ بلډینګ د دې موږ وران کړ بیا هم د خیره سره د سره چې کوم دی د یخ نه چې کوم دی د دې بنیاد راونیو اوس تقریبا دا حال د دې کمپلیټ شوی دی خو حال د دروازې پاتې دي او د اودسونو برنډه ده او د چرداوري چې کومه ده لږه پاتې ده او انشاءالله بره زموږ د خیره سره اراده ده چې ماشومانو دپاره د قرآن مسجد چې کوم دی د هغې د درس و تدریس لپاره بره ځای د خیره جوړو بره چت نو د هغې مکمل چې کوم دی نو هغه مکمل چت هم پاتې دی صرف چونې لږه لږ شوې ده او دغه چې کوم دی دا کارونه پکې پاتې دي ستاسو مخې ته دي. دا راته وایي کار هم کله نه ودرولی دی بس باقي چې پڼ ختم شوی کار ولاړ بس تقریبا چې د 3 میاشتې وشو جي کار لاس سټاپ شوی دی او اوس مزید عمل ختم دی بالکل مګم څه سو مساغه وایي چې تل دا مګم هم دا خرج کړی الحمدلله ټول په دې کې د سنځدي د څومره علاقه چې کنه موږ سره په دې کې چې کوم د کلیوالو ماشاءالله لوی وړو کې نارینه او زنه خاص کر زنانو چې کوم دی ماشاءالله پکې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. نور مشرانو پکې چې کوم دی خپل د وس نه زیاته ور چې کوم دی خپل کوشش کړی دی خو چونکې کار لږ ډېر دروند دی ډېر لوی کار او د الله کور الحمدلله الله ورسو د ملګرو د علاقې د کلي د چې کوم د عوامو په خدمت دغه سره په تعاون سره الله رب الجلال هدا ورسو. نو مزید چې کوم دی دا کار چونکې زمونږ لږ د وس نه بار دی نو لهذا څومره مخیر حضرات چې دي او زمونږ د آواز د میډیا په تور باندې په تور باندې هغوی اوري هغوی خدمت کې گزارش دا دی چې په دې کې خپل حساب واچوي او الحمدلله زمونږ څومره مسلمانان دي او بیا خاص کر پښتانه او په دین باندې مین دي په دین باندې سرشیندونکي دي او الحمدلله دا دین سره دغه چې کوم دی محبت دی لګاو دی او دغه په دغه چې کوم دی په تعاون باندې موږ تاسو وینو چې نن سبا تاسو ګورئ په ګورنمنت سره باندې د سکول لپاره د کالج لپاره فند شته خو که د الله کورونه دي هغې لپاره چې کوم دی بیا فنډونه نه وي که نه نو دا الحمدلله زموږ چې کوم دی عوام په خپل ذاتي خرچه باندې چې کوم دی هغوی کوي او دا د الله کورونه او د مدرسې او د جوماتونه الحمدلله آباد دي دغې تاسو وینئ. او سکندر اعظم باره کې دا راځي چې کله هغه وفات کېده نو هغه وصیت دا وکړو چې کله زما جنازه وړئ نو زما د لاسونه چې کوم دی کفن نه بهر کوي چې د خلکو ته پته ولګي چې د تمامې دنیا کم فاتح او آتش تور چې کوم دی دغه نه لاړ او زما عزت مزه دغه چې کوم دی دا حیثیت د هر انسان دی څنګه چې کوم دی ته خالی لاسونه سړی انسان دنیا ته راشي دغه چې کوم دی خالی لاس به چې کوم دی د دنیا نه ځي خو به هر حال هوښیار انسان هغه دی حضور فرمایي الکیس من دان نفسه لعمل لما بعد الموت هوښیار انسان هغه دی چې به د خپل نفس را کنټرول کړ او د مرګ نه پس چې کومه غلوی ژوندګي را روانه د هغې دپاره کوم خواري او محنت یې وکړو هغه چې کوم دی په کار راځي. او دا زما عزتمندو د دې میډیا په دغه سره توسط سره دا خبر تاسو مخې ته کېدم چې الحمدلله یاد وساتئ چې د مدارس او جوماتونه دا د الله چې کوم دی یو قسم له
ډاکخانې دي او د دې چې کوم نیک د هر نیک کار چې کوم د الله رب جل با دغه اجر چې کوم دی ټول اجرونه الله پاک آخرت کې ورکوي خو بعضې اعمال داسې دي چې کوم دی د دې خدای پاک په دنیا کې هم د دې اجرونه الله ورکوي تاسو وګورئ په کوم کلي کې په کوم علاقه کې جومات مدرسه آبادوي هغه خلک تاسو وګورئ چې کوم دی تاسو په واضح فرق به درته ښکاري په هغه خلکو په زندګۍ کې د هغوی په ژوند کې د هغوی په مال کې الله رب جل برکت اچوي کوم ځای کې جومات آبادي جومات چې کوم دی د انسان د مسلمانانو د معاشرې بنیادي اکایي ده جومات چې کوم دی هم په آبادۍ سره هم په اعمالو سره دی یاد وساتئ چې د جومات آبادي په دوه قسمه ده یو چې کوم دی په ظاهري بلډینګ په اعتبار سره او دویم چې کوم دی د اعمالو په اعتبار سره نن موږ تاسو ګورو زموږ اسلامي معاشره چې کومه ده د دغه شی د فتنو شکار ولې ده وجه دا زموږ عزتمندو موږ تاسو ګورو زموږ ابتدا وګورئ تاریخ وګورئ نبی علیه الصلاه والسلام چې کله د مسجد نبوي دغه بنیاد کېښودو نو په مسجد نبوي کې سمدست چې کوم زموږ عزتمندو په دې کې اعمال شروع شو اصحاب صحابه موږ تاسو به ان شاء الله کوم ځای چې تلي الله رب جل د هغوی هغه تک قبول کړي باقي دا اوس هم په مسجد نبوي کې چې کوم دی د اصحاب صفه هغه چې هم په دغه کې چې کوم د صحابه وناستو نبی علیه السلام سبیل الله دین زده کوو نو د جومات لومړی بنیادي آبادي چې کومه ده په اعمالو سره ده نو الله رب جل موږ تاسو له د جومات د اعمالو سره هم د آبادۍ توفیق نصیب کړي او د آبادۍ سره چې کوم دی هم د آبادۍ توفیق د الله موږ تاسو نصیب کړي الله دې زموږ تاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي ستاسو ډېره مهرباني ستاسو ډېره مننه الله خوشحاله کړه چې تاسو په دې ګرمۍ کې راغلئ او چې کوم دی زموږ د اواز هم چې کوم دی ټول خلکو ته ورسو الله ستاسو د صحیح قبول کړه مهرباني اخره کې چې خپل نمبر ووایئ څوک مرسته کوي تاسو زما نمبر دی 0300 930 2018 0300 930 2018 مهرباني جزاک الله مهرباني کتونکو بس نمبر په سکرین چلیږي باقي مولانا صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې زما د خبرو پکې اډو څه گنجایش نشته تاسو ښه پوهې خلک یې ښه هوښیار یې ښه میچې ورې ښه بد پېژنئ بس تاسو ته هم کېښوده دغه د مدرسې دپاره دغه د کار چې کوم باقي ضرورت دی دغې دپاره به تاسو مرسته کوئ او اخري یو خبره کوم جوماتونه مدرسې خو موږ ډېرې جوړو روژه کې که موږ وګورو که نه د اودسونو په ځای کې هم دومره ګڼئ چې 10 منټه به ولاړ انتظار به کوي بیا چې بوزه چې زه اختر پر ورځ ما جومات کې یو تصویر ایستی بیا مې فیسبوک باندې هم شیر کړی د بوزې تصویر مو د روژې چې په روژه کې په جومات کې ځای نه په بوزه کې بیا موږ پته چې مسلماني زموږ صرف د روژې پورې کوي بیا جومات خالي یا 15 کسان ولاړ حساب کې یا 10 چې زیات شي یو سب برابر شي جوماتونه جوړول هم دي آبادول هم دي دا زموږ تاسو باندې آبادي ځکه چې دا جومات برته بیا خیرې کوي چې جوړ کړم آباد کړم خو چې کوم اصل آبادي هغه ته آباد دې نه کړم ران نه لیکنه نو خپل بچیان مدرسو کې داخل کړي سکولونو کې داخل کړي تعلیم ولور کړي چې سار له دغه بچي ته ټوپک تمانچه نن سبا د سوشل میډیا دور دی د ټیک ټاک او د پبجي پیداوار دی په نس خبره تمانچه را پلار ته نیسی پلار ولي مور ولي داسې ګڼې رشتې خلکو ختم کړي دغه مین وجه دا چې بنیادی چې کوم دغه تعلیم دی هغه تانه دی ورکړي خپل بچی نو په ورځ د قیامت به الله تعالی دغه تاسو کوي دی بچی پتا حق ته چې د مدرسې ته کینې سکول ته کینې تعلیم ولور کې رڼا ورکړي چې د رڼا په لور روان شي دی به تاسو چرم مخ نه راړي تاسو به رده بدی نه وي پلار ته اوس نن سبا بچی وي ته په سپي کنه منګو په معاشره کې دا روټین ولا خبرې دي مور ته وي ته په سپيږي مشر روړ ته وي ته په سپويږي معاشره ډیره بګړه او طرف روانه د سوشل میډیا د غلط استعمال د وجې نه خپل بچو باندې خو فوکس وساتي جماعت مدرسه کې کینوي جماعت مدرسه آباد کړي د دوی سره مرسته وکړي دا صدقه جاریه د بار ویم کنه د مرګ نه پس په تاسو د رواني که څوک مرسته کوي نمبر په سکرین ښکاری په دغه نمبر دوی سره رابطه وکړي خپل مرسته د مدرسې سره یقیني کوي تر بلې ویډیو پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین تلاوت شاله اجازه ورکړي خاطر بعد او بریالي وسي د الله